دا منډیټ بالکل قیدی نمبر 804 ته ملاوي شوی په کار چې حکومت هغه ته ملاوي شوی چې دا منډیټ چاته ملاوي شوی په کار چې هغه ته دا منډیټ ورکړی شوی دا ملک په مخ کې کړی و خو بدقسمتۍ نه په دې ملک کې منډیټونه چاته نه ملاوي ملک چې کله نه جوړ شوی دی د 1947 نه زموږ هسټري داسې ده منډیټ به یو دی او حکومت به بل ته ملاوي نه ما خپل شکست چې دی هغه برملا دغه باندې تسلیم کړی یعنې دا فارم 47 والا افر ما ته هم شي خو ما نه یې کړی باید ضرورت نشته چې ما له عوامو ووټ نه راکړي نه زما څه کار دی فارم 47 باندې زه مخکې دا زما ضمیر نه وي نه بس یار زموږ ضرورت دی کنه of 2016 and will discharge my duties and perform my functions. نن چې کوم کابینټ ته هغه فایلین هغه لیکي هغه ته داغه پوره کابینټ ته داغه ملګرتیا ته زه د تلینا مبارکباد پیش کوم او چې کوم ملګری سرور خان دلته کینډیډیټ و جانزیب خان او سعید خان کوم چې سینیئر ایډوکیټ ته په الیکشن کې خامخا ګټه او بیلات وي او هغه چې نن د سټیج نه کومې خبرې وکړې او کوم پازیټیو میسج ورکړي نو زه سرور خان جانزیب خان تاسو ټول ته سلام پیش کوم چې تاسو ډېر بهترین او د زړه د اخلاص نه مو وکړو ځکه چې سړی د زړه نه خبرې کوي د هغې هم پته لګي او چې د ژبې د سر نه کوي د هغې هم پته لګي او نن سبا خو خبره هغې کې ډېر نړۍ شوي دي خبره ډېر ضرور دي چې دا چا په زړه کې څه یا په ځای کې څه بهرحال زه به دوی دا توقع لرم د نیو کابینټ ته چې دوی به ستاسو په خدمت کې او د رول اف لا لپاره به کار کوي بدقسمتۍ نه په دې ملک کې چې نن سبا کوم حالات روان دي زما خیال دی د پاکستان آئین هر چا په جیب کې ایښودی دی چا کوم طرف ته تاو کو هغه طرف ته ځي خو دا واحد تاسو پاتې یې قانوندانان چې تاسو کوم دلته ناست یې زه دا تمه صرف ستاسو نه لرم په دې ټایم کې چېرې د آئین تحفظ به هم تاسو کوئ او د دې ملک چې څومره ادارې تحفظ به هم تاسو کوئ مونږ دا پولیټیکل خلک مونږ مختلف ذهنونو والا خلک یو مونږ ډیوایډ خلک یو خو تاسو دلته ټیک ته چې ستاسو د یو پولیټیکل پارټیانو سره تعلق شته خو دلته ستاسو ذمهواريانې بیا بدلې دي په دې بار کې دننه دا بیا تاسو بیا مختلف خلک نه یې تاسو یو خلک یې او ستاسو کار دی چې تاسو د رول اف لا لپاره کار وکړئ او د دې آئین تحفظ وکړئ ستاسو بیا دا یو دغه جوړېږي حق په تاسو د خلکو دی چې صرف تاسو دا وکړئ زه دا هم برملا خبرې در کوم زه په پازیټیو تنقید هم کوم زه د نیګیټیو مایند سړی نه یم همیشه دپاره د ما سپیچز تاسو اوچت کوئ ما مخکې هم چا پسې خبرې نه دي کړي اوس هم نه کوم بیا به هم نه کوم دا زما په خمیر کې نشته زما ګرومینګ داسې نه دی شوی چې زه چا پسې پاسم کنځل وکړم او پسې ردې بدل یم د چا څه پالیسي او هغه ټیک نه وي نه به خامخا پازیټیو تنقید به په هغې خامخا کوم چې نیک او بیا خو بار یو شی نیګیټیو روان وي دا قوم به څه کوي دا ملک به څه کوي زه به څه کوم ته به څه کوي دا خلک به څه کوي د هغې د دغه مخنیوي لپاره په مونږ پازیټیو تنقید خامخا کوو خو زه غلطه کوم پکار دی چې په ما هم پازیټیو تنقید کوي دا به څوک نه مایند کوي خو نیګیټیوټي طرف ته تګ دا ملک به یا دې ته تګ ما خیال دی دا نه دی پکار زه برملا دا خبره کوم چې دا منډیټ چاته میلاو شوی و پکار چې هغه ته دا منډیټ ورکړی شوی دا ملک په مخ کې کړی و خو بدقسمتۍ نه په دې ملک کې منډیټونه چاته نه میلاوي ملک چې کله نه جوړ شوی دی د 1947 نه زموږ هسټري داسې ده منډیټ به یو دی او حکومت به بل ته میلاوي نه هغه حکومت په څه وچلېږي او ملک په مخ کې څه ترقي وکړي د دې ملک د ترقۍ لپاره د پرمختګ لپاره دا ضروري ده چې چاته منډیټ میلاو شي عوام چاته ووټ ورکړي عوام څوک الیکټ کړي نو پکار دی چې موږ الیکټډ ګورنمنټ راوړو ناټ سلیکټډ ګورنمنټ راوړو چې کله سلیکټډ راشي او الیکټډ خلک بار پاتې شي چا چې ووټ اخیستی نو بیا خامخا حالات خرابېږي د ملک او دا منډیټ بالکل قیدی نمبر 804 ته میلاو شوی پکار دی چې حکومت هغه ته میلاو شوی
بدقسمتي ده پای ما نور باس نه کومه خدا یو خبره کومه بلا سواد چې کوم الیکټډ خلک راغلي دي ما خپل شکست چې دی هغه برملا خپ دغه باندې تسلیم کړی ان دا فارم 47 والا آفر ما کوم شي او ما نه کړ وایي ضرورت نشته چې ما لا عوام ووټ نه راکړي دا ما څه کار دی فارم 47 باندې دا ما زمين وان چې څومره دی څه خلک په سوچ کوي چې را د 70 نه څو کوړي هغه دا سوچ کوي چې د ما عمر کم پاتې دی عمر او ژوند په عمر نه دی و انسان چې خپل ژوند ته ګوري نظم دا اوس لازواني مخیر د کوي ته نشي خبر نه بیا به مو کراشي بیا به مو کراشي بیا به مو کراشي الله مو کراږي او ما چې د دې سوال او د دې خلکو او د دې صوبې کوم خدمت کړی دی چې چیلنج کوم چې ان شاء الله دا په تاریخ کې شو کوي یا د خپل خلکو دا چې کوم الیکټډ ریپرزنټیټیو دی دا د ټول سواد دی د ټول خیبر پختونخوا دی د دونه دا تمام لرم او دونه به دا چیلنج عمر کوم چې کوم پروجیکټ په نیمه کې مانه پاتې دی په کار چې کم از کم دا سره ته وسوارسو دا زماني دی دا ستام دی د تور کوډ والم دی دا ډاکټر چاسپین کوټ اوسه دا غم دي دا د عام معاشري د خلکو هم دي دا د میډیا د خلکو هم دي دا د پولیټیشن دا ټولو د معاشري د خلکو لپاره دا پروجیکټ دا د چازات لپاره نه دي په کار دا چې باندې انډرسټاند والی او د فندز ارینجمنت وشو او دا پروجیکټ چې کوم ځای ولړی دا یونیورسيټي دي دا کالجونه دي دا هسپتالونه دي دا روډونه دي دا موټروي دا ټول دا بایپاسز دي دا ټول پکاره چې دا اوس په ټایم باندې دوه کمپلیټ کړي د دوکار د فندز راوړي او بدقسمتي نه یو هفته مخکې د سواد د 15 ارب روپو ټنډري منسوخ شوي د څو د 5 ارب روپو ټنډري منسوخ شوي نو چې نوې نشي راوړي دا ځاړو هم منسوخ شوی د پرې دی کنه دا استاد کار چې په اسمبلی کې په دې پاسه غوبلو کې د خپل وزیرانو دا وواړي چې دا ولې چې زور فند نه راګي نو دا زور نه ولې کینسل کړي نو زه به دوی ستاسو یو میسج تاسو په وساتل کوم دا میډیم ما ولیدل چې دوی ځان یختي او د سواد د حقوقو لپاره او د خلکو لپاره فایټ وکړي د ټول ممبرانو شکریا دا کوم چې په ما باندې دا ډېر غټ اعتماد وکړو او د صدارت د درنه او ډېر ذمہواره څوکۍ ما ته حواله کړه زه امید لرم او زه ستاسو سره دا لوس کوم چې دا کم اعتماد تاسو په ما باندې کړی دی زه په دې باندې ښه پوره په دې باندې قایل یم او زه ستاسو د اعتماد ته ټیسټ نه رسوم زه ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم او د خپل طرفه د خپل کابینې طرفه زه ستاسو د ټولو ډېر زیاته مننه کوم زه ما دا الیکشن کانټیسټ کو او فهیم صاحب او زما تقریبا زموږ د دواړو نهو ته فرق دی 112 ووټ چې دی دا مال د معزز بار راغلی دی زه دا ګینه نه کوم چې تاسو مال ووټ کم راکړی زه به د ځان نه ګیلو کوم چې ما ستاسو نه ولې ووټ کم اخیستی په ما کې به څه کمې وي دا کمې به انشاءالله پوره کوو بیا په وکیلانو کې موږ ټول وکیلان چې موږ ورونه یو مطلب په دې کې ګټه پیدا نه مثال کما الیکشن پیدا دی خو ما په فهیم صاحب پیدا دی هم زمانو وکیل دی هم زما ګټه ده بیا دا وی والد صاحب زمون سره د جماعت اسلامي د سینیئر ممبر دی او ډېر معزز دی دا وی زوی دی نو د اینایس طرفه زما وراره ګټې دا او د دې بار زما ور ګټې دا نو دا پیدا